دا مسله یاده کړئ اول بیا یې بیانو چې فرض مونځ ولاړي نو د دغه مونځ نه علاوه بل مونځ نه کېږي چې فرض مونځ ولاړي د دغه مونځ نه علاوه بل مونځ نه کېږي دا فتوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه چې مانځه لپاره اقامت وشو نو نه کېږي مونځ دې ټیم کې مګر هغه چې د کوم دپاره اقامت شوی دی بل مونځ نه کېږي دې ټیم کې نو چې کله ته سحر مانځه له راغلي او امام په فرضو ولاړ دی نو دې ټیم کې بل مونځ نه کېږي چې کله جمع ولاړی او څوک راشي سنت یې نه کړي نو دی به سنت کوي او کنه به جمع کې به شریک کېږي نو زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه مبارک مذهب پکې دا دی چې دی به سنت پرېږدي او په جمع کې به شریک کېږي که چېرته کې دا د سحر منځو او د سحر جمع ولاړه وه او دا سړی راغی د سحر سنت نه دي کړي نو بیا امام سے فرمایي چې دی به دا سنت کوي او د هغې نه وروسته به په جمع کې شریک کېږي خو که چېرته کې دی سنت کوي او امام د بیخي سلام ګرځوي نو بیا به سنت پرېږدي ځکه چې هلته کې د جمع بیخي فوت کېږي نو دی بیا په جمع کې هلته کې شریک دا صحابو په دې کې څه طریقه اختیار کړې ده نو چې موږ وکتله نو عظیم علماء کرام صحابه کرام اخوا او مقصد دا چې هغه صحابه کرام نه چې د کم زیات عالمان نه ول بلکې عالمان صحابه کرام چې د هغوی دا طریقه وه چې هغوی به د سحر سنت نه وکړي جمع به ولاړه وه نو هغوی به مخکې د سحر سنت وکړه بیا د هغې نه بعد په جمع کې شریک شو او د هغې زه ستاسو د وړاندې یو روایت پیش کومه چې هغه کم د امام بخاري رحمه الله استاد مصنف عبدالرزاق هم ذکر کړی دی او علامه طحاوي رحمه الله هم ذکر کړی چې دا زما مخې ته پروت دی دی فرمایي روایت کوي د عبدالله بن ابي موسى اشعري رضي الله تعالى عنه ان ابيه دې روایت کوي د خپل پلار ابو موسی نه انه حين دعاهم سعيد بن العاص دی وایي چې ابو موسی اشعري رضي الله تعالى عنه چې مونږه سعید بن عاص رضی الله تعالی عنہ د ځان خواته وغوښتلو څوک غوښتیو یو ابو موسی او حذیفه او عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنهم دا درې صحابه کرام د سعید بن عاص رضی الله تعالی عنہ خواته تلو د سحر د مزد مخ کې دوی د هغه سره سوخ ایثار شو داغه واپس چې کړه جمعه تراغله نو په دغه ټیم کې دی بیا فرمایي قبل أن يصلي الغداء ثم خرجوا من عنده وقد أقيمت صلاته فجلس عبد الله إلى أسطوانة من المسجد فصلى ركعتين ثم دخل في الصلاة وچ کله دوی د سعید بن عاص رضی الله عنه خو راغی واپس جمعه ته نو جمع ولاړه د سحر او دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې و نو دې ستنی نشاته ودرې د دوه رکعات سنت وکړل سارو دغه بعد په جمع کې شریک شو نو په دې کې عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ په خپل هم دی او سره حذیفه رضی الله تعالی عنہ هم دی او دغه رنګي ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ سره هم دی خو دوی ټول چا مننه کوي خبرې نه او دې په خپل باندې هم عالم دی او څنګه عالم دی د صحیح بخاری شریف حدیث مبارک ته فرمایي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی زما د خدای تعالی په ذات باندې قسم وی عبد الله ابن مسعود سے فرمایي چې په قران کریم کې څومره آیاتونه دي او دا د څه په باره کې نازل شوي دي وی دې ټول علم مال خدای تعالی راکړی دی او کچرته کې د دې زمانه زیات عالم په دې بل څوک وي او داغه خواته اسنت للی شوی لار وته نو زبتله محمد هغه نزان پوهه کړو نو دا دومره عظیم صحابه کرامو د دې مخالفت کړي نو پته ولګي چې د ابو هريره خپل وینا په بعض روایت کې حضور اسلام ته کوم چې دا روایت کړی شوی دی نو صحیح خبردار چې یاره د ابو هريره صاحب د دې لپاره اصل دی او دا دغه وینا ده مرفوع نه دی دویم خبره به کې دویم حدیث چې کوم دی ذکر کړی وو چې مالک بن بوحینا رضی الله تعالی عنہ مبارک چې فرمایل حضور علیه الصلاۃ والسلام هغه سړی تویل چې آیت د منځونه یو ځای کې او هغه یې منع کړو نو د دې لپاره بیا جواب علماء کرام سکی دا غي جواب دا علماء کرام کوي چې حضور اسلام دین نه منع کړی چې کله اقامت وشورو او دا غي په هغه ټیم کې تا سنت شروع کړی د دین منع کو بلکې د دین منع کو چې دا سړی په دې ځای کې ولاړو چې په کم ځای کې دا سنت کول او دا په دغه ځای باندې هم بعینه د په جمع کې شریک کېدل ځکه چې اخصائي خبر چې اقامت شوی دی حضور سلام را خورای به جمع ودرېدل او د په موږ باندې ولاړو چې د سلام ګرځول د په دې ځای باندې په فرض باندې ودارې ودرېدل نو د دین دا مسله نه ثابتېږي چې سنت په دغه ټیم کې ناروا دي بلکې دا حضور علیه السلام چې بد ګڼلی او د دې خبره کړې دی او د دې لپاره کړی نه چې په کم ځای باندې تو سنت د سحر وکي او په دغه ځای باندې بیا تو ډایرکټ پاسې په سنت پاسې ډایرکټ پاسې فرض نیت وتړي نو دغه خبره مکروه ده
بلکې یا به د سنت په دغه ځای باندې چې تو په کوم ځای باندې سره سهار سنت وکړه او په دغه ځای باندې تو د فرض مونځ کې د سهاري نو یا به په څه وخت لکوټي کېنې اسارېږي به او یا به خپل ځای کوم متصل په دې څه ودرېږي نو خپل ځای به بدلېږي لکوټي مخکې کېږي یا وروسته کېږي مقصد دا چې بعینه په هغه ځای باندې به نه کېږي اوس دا خبره چې موږ کوو دا رضا نه کوو ولې کوو دا حضور علیه الصلاة والسلام نه بل حدیث شریف کې دا روایت دی حضرت محمد بن عبد الرحمن رضی الله تعالی عنہ دی روایت کوي دی فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مر بعبد الله بن مالک چې حضور علیه الصلاة والسلام یو پیرا په عبد الله بن مالک بن بحینا رضی الله تعالی عنہ په خوا باندې تیر شو د مالک بن بحینا زوی عبد الله وهو منتسب يصلي بين يدي نداء الصبح او دی ولاړو او منځي کوو په وخت د ندا د سحر کې یعنی مقصد د ندا نه مراد اقامت وشي جو مقصد چې اقامت کېدل او د سنت کول او یا ته مراد د سحر اذان کولی او اذان دلته کې زیات مناسبت نه خوري مناسبت د ندا نه کې مراد اقامت زیات مناسبت خوري نو حضور اسلام ته سو فرمایل دی عبد الله ته دته فرمایل لا تجعلوا هذه الصلاه كصلاه قبل الظهر وبعدها وتاسو د دې سحر د سنت د نور سنت په شانتي مگر زوي لکه کم سنت چې ماسپخین نه مخکې دی یا ماسپخین نه وروسته دي څنګه مگر زوي پوښي وجعلوا بينهما فصلا تاسو د دې سنت او د فرض په مابین کې فصل او جداواله راولي نو خبره د دې ځنه ظاهره شوه چې مقصد دا دی چې د حضور سلام دې منکره مخکي هغه سړی د مالک بن بحینا د مخي چې آیات دو منځونه یو ځای کړم د دو منځونو مقصد یو دا چې آیات په یو ځای باندې متصل سنت پسې په یو ځای باندې فرض وکړل نو دین حضور علیه الصلاة والسلام دا منکره او باقي من دلیل دا دویم روایت چې دا په باندې دلیل دی او کم چې حضور علیه السلام په موږ ولاړو او وروسته په سب کې سړی شریک شولو او ځان مونږ وکړو او سنت د سهار بیا نه بعد په جمع کې شریک شولو نو دا غوړ مې کرام دا جواب کوي چې دا د سړی چې وو نو د راغه او اولنی سپونه پوره شوی ول په اولنو سپونه کې درون د سپونو نشاته بل سب د ځان شروع او په هغه کې یک یوازې په دې سب کې د دوه رکعت سنت مخکې وکړه او بیا کوم په دې باندې جمع لپاره ودرېدو نو حضور علیه الصلاة والسلام ذکر د تویل ول چې آیت چې کوم دوه مخکې رکعتونه وکړه نو هغه سره سحر منځو او کنه زموږ سره په جمع کې شریک شي دا سره سحر منځو نو لہذا په حضور سلام چې کوم مکروه غني بد غني دي نو هغه داري چې یاره کله انسان د سحر سنت بغیر د جداوالي نه چټې مې پکې نه کوي هم سنت په قیوزه باندې کو متصل پسې نه پسې خې طرف ته کېږي نه ګس طرف ته نه وړاندې وروسته او پاک باندې متصل فرض کوي نو د دین حضور علیه الصلاة والسلام منه فرمایي دغه مکروه دي او پاتې شو چې دا کوم طریقه زمونږ د احناف دا خطا شنه جایز طریقه ده ځکه چې دا دومره عظیم صحابه کرام دوی په د حدیث خلاف نه کوي کڅوګ دي د حدیث خلاف وای او دا کم خلک چې وای یاره نه دا د حدیث مقصد دغه نه موږ دوی ته وای چې وای تاسو د صحابه کرام نه خپو خراغلی دا صحابه کرام عبد الله بن مسعود سے ابو موسی اشعری او حذیفه رضی دغه عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ اغم د عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ شاګرد دی وای چې ما عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ را پاسو د سحر د موږ لپاره او جبه ولاړه نو د مخکې دا غینم د جمع مخکې خو د پدې جمع ولاړ دا غد ورکړه سنت وکړه نو په دې چې دا دونه عظیم صحابه کرام دي مخالفت کې ودا مسله زموږ فقه دنیا شي کتابونو ذکر کړی دا وضو به کیسه دوران د یو پتاوی شامی ذکر خیمه چې دا په دې کې هم د مسله ذکر په صفه نمبر 49 باندې چې را د شانتي کله د سحر سنت کې او ځنه چې من نه پوهت کېدل نو د پاک ټیم کې د سحر سنت کې به جمع کې باندې شریک کی او که جمع دې به پوهت کېدل نو بیا به سنت پر دې په جمع کې به شریک کی رب ذل جلال موږ تاسو ته د حق دین باندې صحیح طریقې سره د چلیدلو د عمل کو توفیق را نصیب کی عرض مینا کو چې زموږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهب چې دی د قرآن او د حدیث او د صحابه کرامو د طریقو موافق دی د دینه چې څوک اخوا دي خوازي ځان سره بزیاتې کوي او نن سبا چې کوم خلک په امامانو پسې لګي دي نو دوی ته موږ وایو چې ولې تاسو صحابهونه خپه حدیث باندې پوه رالی تاسو په یو ټکی باندې پوهیږئ او راځي د صحابه کرام مخالفت کوي او په هغه بیا خبرې کوي نعوذ بالله رب ذل جلال موږ تاسو ټول باندې خپل رحم کرم کوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين